چې د دین خدمت په یو مال اولاد کې نو دا ټول بے پیدې دي زما په خبره پوهیږئ امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان قندهاری افغانی علیہ رحمت فرمائی چې دا د افغانستان د کندهار دی یو زبردست عالم دی داس یو زبردست عالم دی وی د بچ په یو موقع کې بیان وکړو په یو مجلس کې با امام اهل سنت د کندهار او د افغانستان د سیمې دغه یو زبردست عالم با په یو مجلس کې بیان به وکړو هغه بیان به چې چا واورېدو په یو موقع کې امام اهل سنت بیان وکړو زموږ د پښتنو یو ډېر زبردست عالم دی په افغانانو کې کندهاریانو کې یو پښتون یو نر او یو زبردست عالم دی په یو مجلس کې بیان وکړو داسې خلکو په هغې کې چې ظاهري ګناهونه کول ظاهري بدن په ګناه باندې مشتمل و خو چې د امام اهل سنت بیان یې واورېدو 28 کسانو د خپل ګناه نه توبه ویستله امام اهل سنت په یو ځای کې بیان وکړو دومره یو با اثره بیان یې وکړو چې ناس مجلس کې 71 کسانو یو او یا کسانو چې بیان واورېدو خپل باطني ګناهونو د هغې نه د رب په دربار کې په اخلاص باندې توبه ویستله دومره یو زبردست هغه ته په خوله کې رب ذوالجلال تاثیر اچولی و دغه د کندهار او د افغانستان د افغانانو زموږ د پښتنو ټولو دپاره یو لوی فخر دی دا کوم ځای کې چې دا نور خلک یو د امام اهل سنت د پښتنو او د دې افغانیانو د دغه مشر تذکره دې ورته وکړه نو چې ډېر هم یو زورور غونته کې علیم او د ده تذکره واوري نو که چېرته خوی او عمل یې د ازمرو وي خو چې د اعلی حضرت صاحب نوم د احمد رضا خان کندهاري نوم واوري بیا خوی ګورې د ګیدړانو کوي دومره یو زبردست روب ده ته الله تعالی ورکړی ده د رب په دربار کې یو دوه تپوسونو کو دا زموږ دا کلیوال خاص کر واورئ وی ربا مال اولاد راکې خو چې ستا د دین خدمت وکړي یو سوال یې دا وکړو وی ربا احمد رضا خان د کندهار د افغانیانو د لړ نه ربه ستا په دربار کې زه یو دعا غواړم مال اولاد راکې خو چې ربه ستا د دین خدمت وکړي رب دې افغانیانو کې د دغه کندهار د احمد رضا خان رحمت الله علیه دغه دعا قبوله کړه رب ذوالجلال ورته اولاد ورکو نن خلق په تاج الشریعه باندې پیژني تاج الشریعه څوک دی دا د تمام هندوستان د علماو د مفتیانو دا مفتی اعظم دی دومره لوی خدمت دی خلکو بیا وکړو او یو دویم سوال یې وکړو وی ربه ماله مال راکې مال را راکې یو خو مونږ او تاسو پیداګیر کوو چې ښه زبردست خوراک یو مونږ یې کوو ښه زبردست پروګرام یو زمونږ دی یو د امام اهل سنت یو دعا وه وی ربه ماله مال راکې مال یې ورته څومره ورکو امام اهل سنت غریب سړی نو رب ذوالجلال ډېر بېدریغه مال دله ورکړی و دومره مال یې ورکړی چې د هغه دور چې کوم مالدار ترین خلک وو هغوی به امام اهل سنت ته دعوتونه ورکول په یو ټیم به امام اهل سنت ته 75 دعوت د مالدار خلکو راتلو دومره د مالدار خلکو په لړ کې د یو نوم دومره مال دولت د رب ذوالجلال ورکړو وی ربه مال راته راکې د دې لپاره چې ستا د دین خدمت پې وکړم او په دین کې زه صرف کړم رب ذوالجلال هغه دعا هم قبوله کړه او کوم چې به دا نور مولیان ګرځېده چې کوم ځای به مالدار کس لیدو هلته به کېناستو چېرته به چې یهودي والا کس لیدو دوی به شپه ورځ هلته ګرځېده د هغې نه به یې خپلې مارې داړې والې امام اهل سنت د رب په دربار کې سوال کړی وی ربه د افغانستان د کندهار د دغه افغانیانو نه احمد رضا خان د پښتنو نه ستا په دربار کې زه د مال دعا غواړم ربه مال لاله د خپل در نه راکې خو چې ستا د دین خدمت پې وکړم نو مونږ هم که اولاد غواړو که مال غواړو د دین د خدمت دپاره یې غواړئ بیا اعلی حضرت صاحب د افغانیانو هندوستان ته هجرت وکړو هلته کې بیا هغوی مزار شریف هم هلته دی خو چې د دین خدمت یې کړی نن یې په شیرین کوټو د افغانیانو په کلي کې نن دلته د هغه چرچه ده د هغه نوم دی ولې
د دین خدمت کړي نو مونږ او تاسو لم پکار دي چې خپل بچي په خپل لاسونو باندې راولو په مدرسه کې داخل کو چې هغه د قرآن خدمت کوي د دین خدمت کوي بیا چې د چا کم بچي نوجوانان دي دا ګوره ډېره اهم او ضروري خبره ده چې د چا بچي نوجوانان دي دنیاوي کار هم پې کوو سکول پې مو وایا کالج لې هم بوځه یونیورسټۍ لې هم بوځه خو د الله دین پې هم زده کړه مونږ پې صرف ناظره ووایو او بیا یې داسې ځای ته واچولو چې ما پرونه مې هغه بیا لامبلو ته هم لوزګارېږي داسې کار ته حواله سکول به هم پې وایو یونیورسټي به هم پې وایو روزګار به هم پې زده کوو خو د الله دین ته به هم کښېنو او تقریبا دې مسله کې مونږ ټول ډېر کمزور یو ځکه زمونږ د کلي د کالجونو یونیورسټو هلکان چې راجمع کړي هغه سوونو ته رسي خو که د کتابونو دې راجمع کړه نو د چا مخکې هغه انسان نشي ویلی ښه دومره خلک دي رب دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي خپل بچو باندې سکول سره سره دینی او دنیاوي دواړه تعلیمونه وکړي رب ذوالجلال دې په څو خبرو باندې رت عقیدت مند د اصول ی پابند بریاله د عزت مند زین العابدین تگران دے ہر باطل لر طوفان دے حق پرست ترجمان دے شیخ اسمندی ارہرونی کلندر مرد میدان ہر باطل لر طوفان دے حق پرست ترجمان دے شیخ اسمندی ارہرونی کلندر مرد میدان